سورة الناس. سورة الناس د دې موضوع او د دې تیر شوي سورت موضوع د یو ده، په هغې کې پناه نیوو په الله سبحانه وتعالی پورې د شر نه، او په دې کې پناه نیولي. په دې کې الله سبحانه وتعالی وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. توایا پناه نیسم پر رب د انسانانو پورې، ملک الناس په باچا د انسانانو پورې، الہ الناس په حقدار د بندګۍ د انسانانو پورې. درې خبرې ذکر شو. الله رب العزت درې صفات: رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ای ټول رب دی. رب څه ته وایي؟ مالک ته وایي چې تربیت کوي. تربیت نو زموږ تربیت څوک کوي؟ رب العالمین کوي. دا رزق موږ را کول، زموږ د ژوند ترتیب ته وګوره څومره عجیبه ترتیب دی. رب الناس، ملک الناس د خلکو باچا دی، الہ الناس حقدار د بندګۍ یو رب العالمین د دې خلکو، بل څوک نشته. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسو اچونکي نه چې پټېدونکی دی. هغه شیطانان چې وسوسې اچي انسانانو ته په سینو کې او پټېدونکی دی. که تاسو خیال کړئ په دې تیر شوي صورت کې د الله سبحانه وتعالی یو صفت ذکر شوی، قل اعوذ برب الفلق. بس بیا مخې ته هغه شي نه ذکر کېدو د کومې نه چې ته پناه نیسې، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. او په دې کې د رب العالمین درې صفات ذکر شو: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. او پناه د څه نه غواړي؟ د یو شی د هغه وسوسې. بیا ولې د وسوسو له مزور وکړي؟ وجه دا ده چې دغه تیر شوي صورت کې چې کم نقصانات دي، کم شرونه چې بګي ذکر شوي دي، دغه شر به تعالی ظاهري نقصان درکوي، او دا وسوسه د انسان ایمان ختموي. شیطان یو سړي ته د الله مبارک والعیاذ بالله وسوسې اچي، د دین مبارک وسوسې اچي، د پیغمبرانو مبارک وسوسې اچي، د قرآن مبارک وسوسې اچي. وی وخت دې سره چې دین پرې خو دا څومره نقصان دي. نو ځکه د رب العالمین درې صفات بګي ذکر شوي. الخناس پټېدونکی دی، د شیطان صفت دی. او په حدیث کې رسول الله دا خبره ذکر کړې ده چې کله د انسانان د رب العالمین تذکره وکړي او هغه آیات کې، نو شیطان څه کوي؟ هغه تختی پټیږي. بیا چې کله شیطان ته وسوسه راولي، ځکه په حدیثونو کې رسول الله د علاج خوله، په منځ کې شیطان راغی ته وسوسه اچي، په اودس کې شیطان راغی ته وسوسه اچي، خوب دی وران ولیدو، شیطان د وران خوب خو نو سبب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله بیات کی چې الله دې یاد کو، نه شیطان څه شو؟ هغه و تختیدو پټیدونکی دی، دې کې دومره زور نشته. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې وسوسې اچي په سینو د انسانانو کې، د انسانانو په سینو کې چې نو وسوسې اچي، د سوچونو ورته راځي، د داسې کار وکړه، دغه وکړه، داسې وکړه. او بیا د شیطان داسې نه دی چې एकदम ته کفر ته اړوي او एकदम ته د ګناه طرف ته راکاږي، بلکې په داسې طریقه به دې د ګناه طرف ته راولي چې ته به خبر هم نه، په داسې طریقه به ته د ګناه طرف ته راولي. یو ښه کار به ته رامخې ته کي، اب ښه کاري، بیا به د هغې نه بل ښه کار، بل ښه کار، په دې ښو کارونو کې د یو شر دروازه به ته کولاو کې، په هغې به دې نه باسي، په هغې کې به دې تباه کي. کله نه کله به دې ګوره مراحل داسې دي، د شیطان غټ کوشش دا دی چې انسان په کفر کې اخته کي، په شرک. ته وګوره دا وسوسه درته راځي، نه صحیح ده، الله سبحانه وتعالی موږ له هر څه راکوي، خو موږ خو ګناهګار یو که نه. د پیر بابا څه دی؟ د نیک سړی و، نو موږ به ده ته ووایو، دی به چا ته ووایي؟ دی به الله ته ووایي. خبره ورته زړه ته راواچول، نه دی به دې شرک کې اخته شي. ښه که په شرک کې اخته نه شو، یعنې سړی موحد دی، وایي چې نه منم، د یو الله بندګي به کوم، بیا دویمه مرحله څه ده؟ د رسول صلی الله طریقې نه به اړوي. صحیح ده، حدیث دي موږ سره، خو په دې حدیثونو باندې امام صاحب ښه نه پوهېدو، پلانی امام پې ښه نه پوهېدو، پلانی پې ښه نه پوهېدو،
نو روز دې کوشش کوي چې د رسول سم د حدیثونو نه شي وایي هغه وینا زه د رسول سم طریقه نه پرېږدم زه به مضبوط ولاړم نو بیا به څه کوي بیا به دې په داسې کارونو کې اخته کي د کوم چې د کفر شرک او د بدعت نه وړوکې ګناه ده لکه بس غیبت کې به اخته کي موحد به د رسول سم په طریقه به خو مجلس کې به څه کوي غیبت به کوي په دوکه کې به اخته کي په دروغ کې به اخته کي ښه یو سړی وایي چې دام نه کوم شیطان یې بلکل کمزوری کو نو بیا به په څه کې اخته کي یو طرف ته نیکی کول دي د رب العالمین بندگی کول او یو طرف ته جایز کارونه دي یعنی چې هغې په کولو کې نه ثواب شته او نه پکې ګناه شته نو د شیطان به په څه کې مصروفه کي په دې جایز کارونو کې چې دې د بندګۍ نه څه شي واوړي رزق ګټل څه دي حلال دي که حرام خو چې سړی له زور ورکړي سهار نه د شپې پورې به دغې کې لګي او بندګي دې پاتې شي نو د حلال ولا د تباهي سبب وګرځېدو که نه نو هر شي لپاره یو حد دی د حد نه خو منع وړي که نه نو کله نه کله دا شیطان په انسان باندې په داسې طریقه راشي مړ دا جایز کار دی په دې کې څه دي هغه به یې جایز تا به په دې جایز کې مصروفه کي مصروفه به دې کي مصروفه به دې کي اتنه به هلته هغه بندګي څه شي هغه به دنه پاتې شي داسې نور ډېرې طریقې دي چې ډېره نظم د اوږده مسله ده خو هسې مې یو مثال ذکر کو په تاسو ته چې وګورئ د شیطان انسان څنګه خرابوي دا د غټ کوشش دی الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس د پیریانو او انسانانو نه نو شیطانان په دې آیت کې دا فائدہ ده چې شیطانان په انسانانو کې مشتي او شیطانان په پیریانو کې مشتي اوس یو پیری ته وسوسه اچي پیری راغی ته وسوسه واچوله چې ته داسې کار وکړه چې منزله مه پاسه سمله یخ دی او ته وګوره بهر د کړکۍ ته وګوره د موسم ته وګوره باران هم که څه وري اخی پته به زمانې دا کمبل له واچو دې ته دا وسوسې اوس راچوي نو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي او پاسېدې نو هغه کومه غوټه چې ته په تا باندې تړلې وي هغه څه شوه کولاو شوه او داسې دې وکړه بله غوټه کولاو شوه منزله لاړې هغه درېیمه غوټه هغه هم کولاو شوه او د انسانانو کې چې کوم شیطاني د ته په مخکې ټول قرآن ختم کړي نه خوځي دا غټ نقصاني ته راپاسېدې منزله نو دې تا سره ناستې د ملګري په شکل کې یا د خپل خپلوان په شکل کې یا د مشر په شکل کې یا د کشر په شکل کې څه کې منزله څه کې زه وروسته بیا په جمع سره وګورم راځه ما هم نه دی کړی څه راځي راځي کې به دوه ټوټې ګپ ورکړو ما هم نه کړی څه کافر خو نه یم یو ځای به وکړو دا شیطان ډېر خطرناک دی الله سبحانه وتعالی زموږ حفاظت وکړي د هر قسمه شیطان نه که هغه د پیریانو شیطان دی او که هغه د انسانانو شیطان دی الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په دې قرآن باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د مرګ پورې د قرآن او حدیث خدمت وکړو